اوس د روجي مسائل چونکې موږ داسې په ترتیبوار را روان یو نو نن نه به انشاءالله که الله ته منظوره وه الله یې د خپل عبادت دپاره عمر را نصیب کړي دغه د روجه ماتي چې روجه په څه باندې ماتیږي او په څه باندې چې دی قضا راځي په څه کفاره راځي د هغې خبرې به کوو په هغې کې یوه مسله دا ده عامه انسانانو ته پته هم دا مشهوره خبره ده که یو انسان چې دی په ایره باندې ایره مطلب دا دی چې دته روجه په ذهن کې نه وي ښه د ایره مطلب دا دی چې دته روجه په ذهن کې نه وي او دته یاد نه وي بیهي چې زما روجه ده په دغه حالت کې د خوراک وکړو په دغه حالت کې د خوراک وکړو نو په ده باندې بیا روجه نشته چې دته د سره یاد نه په ذهن کې نه چې زما روجه ده او که نه ده او په دغه حالت کې د خوراک وکړو نو بیا په ده باندې روجه نشته خو که په ذهن کې یاده ده روجه ورته یاده ده او په غلطۍ سره خوراک وکړو څه څیز یې راوچت کوي خوړو روجه ورته په ذهن کې ده نو بیا به یو قضا راوړي ښه هغې مسله وروستو تفصیلا راروانه ده خو چې په ذهن کې ورته نشته نسیه منسیه کیسه بس ایره ده نو بیا په ده باندې روجه موجه نشته اوس دغه بنده چې کوم خوراک کوي ته به ورته وګورې که دې کمزوري وي بیا ورته روجه مو ور یادوه پرېږده چې خوراک وکړي او که چېرته دې مضبوط وي ښه برابر وي نو بیا ورته انصافداره روجه ده بیا روجه ده بس اوبه مو به مسکه خوراک مه کوه دغه ځای کې به هغه پرې کوئ نور به نه کوي که خوله کې وي هغه به راغورځئ دا دوه مسلې شو او درېیمه مسله دا ده عام طور انسانانو ته راځي او هغه دا ده چې یو انسان دی د ورځې چا په سترګو کې د سترګو دوایي واچوله عام طور خلک چې ټکې مکې یو څه بل څه ور واچي ساس او یا چې دی رانجه مانجې ولګول نو چې رانجه مانجې ولګول یا د سترګو دوایي واچوله دې سره روجه نه ماتېږي اگر که اثر یې چې دی دا په مرۍ کې مخصوص شي خو روجه ورسره نه ماتېږي ښه یا داسې دی روانو چېرته خولې کولو وغیره او ماشي چې دی دا الوتو د د خولې ته رادن نشي دا یې تیر شو یا یې لوګي بې اختیاره تیر شو بې اختیاره ښه قصدن لوګي دې سر بیا ماتېږي بې اختیاره لوګي تیر شو یا د کشانګرد و غبار و سیلې میلې و نو بیا به خوله پټئ او که بې اختیاره تیر شو نو روجه یې پرې نه ماتېږي ښه چونکې دا د انسان په اختیار کې نه ته اوس داسې ولاړ एकदम سیلې راغله لوګي راغی یا دا کوم چې په دوکانونو کې ګرځي روجه کې خو نه ګرځي خیر خو الله رب العزت ته مو ساتي دکه شان چې اګرباتي لګولې ده یا کاپور ماپور وغیره چې یو څه بس لوګي والا چې کوم سیزونه وي او سپېمې ته چې راځي لوګي والی نو که د قصدن عمدن دغه سیز راخ که لوګي والا نو بیا یې روجه ماتېږي او د دې نه علاوه چې کومې خوشبویانې دي که تیزې وي که په مزه وي کار څه وي خو چې دا څه نه کوي لوګي نه کوي هغې سره روجې ته هېڅ نقصان نشته په روجه کې د یو بنده غاښونو کې غوښه یا څه بل څه انښتي وو او ژبه یې پکې وهله راوهله او د غاښونو نه هغه راووتل خو د خولې نه یې بهر کړي نه دي او پخپله خلق ته تیر شو پخپله تیر شو نو که د چاڼې د دانې نه کم وي نو روجه پرې ماته نه ده او که د چاڼې د دانې برابر وي یا د دې نه زیات وي او خلق ته تیر شو نو روجه ماته شوه که د غاښونو میانځ نه څه راووتل او د خولې نه یې را بهر کړل بیا یې خوله کې کېښودل او تیر یې کړل روجه یې ماته شوه که کم وي او که ډېر چې د خولې نه یو پرې راباږي بیا که لږ وي که ډېر بس بیا پرې روجه ماتېږي اخیری خبره داره د کنځلې دا دانه چې د کنځلې دانه که دا چا خولې ته واچوله مثال په طور انسان د یو نیم ټیمې خیال نه دغه دانه معمولي دا یې خولې ته واچوله نو که روغه رمټه یې تېره کړه بیا پرې روجه ماته ده خو که خولې کې اړوله راړوله د خیال نه و هغه اوبه شوه هغې سره بیا تېره شوه نو بیا یې روجه نه ماتېږي الله رب العزت پوهه سم اجر نصیب